Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nan bamunga the 10th class, the coordination and control chapter. Da ghe bamunga topic ko receptors in the human body. د دینه په previous lecture کې مونږه reflex action discuss کړو. دا غې نه مخکې peripheral nervous system او بیا central nervous system او دغه شانتي مونږه په chemical coordination او په nervous coordination کې difference او دغه مونږه کلاسیفیکیشن چې کوم دی د نروس سیستم مطلب هغه چې کوم دی میجر ډیویژنز مونږ یو ټاپک کړو نو دا پریویس لیکچر شوی دی نن به مونږ د ریسپټرز په باره کې خبره کوو کوم چې مطلب په باډي کې ریسپټرز دي کوم چې سنس آرګنز دي هغه میسج یا د بهر سټیمولس کوم چې ډیټیکټیبل چینج ان انوایرنمنت دی هغه ریسیو کوي او هغه سنټرل نروس سیستم لور کوي نو هغه زموږ سره ریسپټرز دي د ریسپټرز ته ټرانسډیوسرز هم ویل کیږي سو ته ویل کېږي ټرانسډیوسرز ښه نو دا څه دي زموږ سره سپیشلایزډ سیلز دي یا زموږ سره سټرکچرز جوړ شوي دي یا سنس آرګنز دي صحیح ده یا اینډ آف نیورانز دي چې دا زموږ سره په ټوله باډي کې موجود دي او دا د مختلف قسمه کارونو دپاره ریسپانسبل دي چې دوی سټیمولس ریسیو کوي او هغه سټیمولس چې دی هغه دوی راوړي چېرته هغه دوی راوړي سنټرل نروس سیسټم ته مختلف قسمه ریسپټرز دي صحیح ده په دې کې مونږ د یو څو خبره کوو کم چې دا ریسپټرز دي د دې د پروسیسینګ څنګه کېږي جنرال خبرو کو نن مونږ صرف نمونه به وایو صحیح ده ریسپټر ځان له بیا بیل بیل ټاپک شروع کوو نن مونږ وایو چې پروسیسینګ اینډ انالیسز اف انفارمیشن د ټولو نه اولنې کار چې کوم دی هغه څه کېږي پروسیسینګ اینډ انالیسز اف انفارمیشن نو څه وایي سنسري انفارمیشن آر ریسیوډ فرام ریسپټرز اینډ ګیون ټو د سنټرل نروس سیسټم د ټولو نه مخکې ریسپټرز چې کوم دي هغه سنسري انفارمیشن ریسیو کی کو هغه پین دی که هغه پریشر دی که هغه ټچ دی که هغه هیټ دی صحیح ده که هغه لایټ دی که هغه आवाज دی ساوند دی که هر څه دی هغه اول دا ریسپټر ریسیو کی او بیا یې چاله ورکي سنټرل نروس سیسټم لی ورکي د دوی کار دی دویم څه شی دی ریسپانس ټو سټیمولس نو چې کله دغه ریسیو شي نو سنټرل نروس سیسټم د هغې انالیسز وکړي او افټر انالیسز یا انالایزډ انفارمیشنز آر سینټ ټو افیکټرز دغه انفارمیشن کم چې زموږ سره انالایزډ شوي دي د هغې انالیسز شوی دی نو هغه چېرته ولیږلی شي افیکټرز ته افیکټرز زموږ سره مسلز کیدی شي ګلیډز کیدی شي او دا د چا په ذریعه باندې به ځي د موټر نیورانس په ذریعه باندې به ځي پوه شولی نو دا دوه خبرې به زموږ سره د ریسپټرز دا کوم چې زموږ سره دا عمل کیږي ریسپټر څه کوي ریسپټر اول زموږ سره پروسیسینګ اینډ انالیسز اف انفارمیشن کې مطلب میسج ریسیو کوي بیا سنټرل نروس سیسټم لور کوي نو دا د ریسپټرز کار شو بیا سنټرل نروس سیسټم په هغې انالیسز کوي او د هغې د انالیسز نه بعد چې کوم دی هغه بیا ریسپانس جنریټ کوي او هغه افیکټرز ته ورکوي دا خو زموږ سره یو نارمل فنکشن شو جنرالي صرف مو سره لږ شانتي ایکسپلین کوو نن موږ صرف ریسپټرز وایو چې کم قسم ریسپټرز په باډي کې موجود دي د 10th لیول پورې ها اوس راځو مونږ ټایپس اف ریسپټر طرف ته چې زموږ سره څومره قسمه ریسپټرز دي په باډي کې نو ریسپټر زموږ سره فوټو ریسپټر دا ول مونږ نیمز ورکړي دي چې ډیفرنٹ کاینډز اف ریسپټرز دي چې په هغې کې زموږ سره فوټو ریسپټر چې کوم دی هغه هم زموږ سره ریسپټر دی فوټو ریسپټر څه شی دی چې هغه زموږ سره الکترومیګنیټک ریسپټر ته هم ویل کېږي مطلب چې یاره دی دا کم لایټ چې کوم دی کم چې الکترومیګنیټک ویوز په شکل کې راځي دی هغه ریسیو کوي او په دې آی کې دننه کمپارټ چې دی ریټنا په ریټنا کې بیا راډز دي او کونز دي هغه چې کوم دی دغه لایټ سینس کوي د هغې د کلرینګ دپاره او د شیډ دپاره بیا کله چې مونږ آی ډسکس کوو او به مونږ په ډیټیل سره وایو چیرې د هغې څه فنکشن نو دا فوټو ریسپټر دی دا هم زموږ په باډي کې موجود دي آیز چې کوم دي هغه زموږ سره فوټو ریسپټر دی آیز څه چل کوي لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره آی شوله صحیح ده که نه نو دې آی ته چې کوم دی فار ایگزامپل دلته کې یو فلاور دی نو د دې فلاور نه چې کوم دی د هغې نه به څه کېږي د هغې نه به لایټ لکه د دې نه به ریډ ویولنت چې کوم دی به ته ریفلیکټ شي په دې باندې سن لایټ چونکې پرې وځي نو سن لایټ زموږ سره په 3 کلرز باندې مشتمل دی بیسک ریډ گرین او بلو د هغې نه بیا 7 کلرز جوړ شوي دي نو کم چې د سیز کم کلر بقایا کلرز دی ابزارب کړي او کم سیز چې د هغې چې خپل کم کلر نو هغه کلر دی ریفلیکټ کړي نو دی ریډ ریفلیکټ کو هغه زما سترګې له راغې د سترګې کې چې کم دی بیا به زموږ سره دلته کې اپټیک نرو لګېدلی او هغه اپټیک نرو چې کم دی هغه میسج انفارمیشن به چاله ورکوي سی ان اس له سنټرل نروس سیسټم له به یې ورکوي
ټیک شو د الکتریکل امپلس په ذریعه باندې دا زموږ سره ریسپټر شو. دویم نمبر باندې زموږ سره راځي کیمو ریسپټر، کوم چې د کیمیکلز لپاره ریسپټرز دي، لکه فار ایگزامپل الفیکټري. صحیح ده، الفیکټري چې کوم دی دا هم زموږ سره نیوران دي کوم چې زموږ سره په فرض کا په نوز کې دي. صحیح ده، نو په دې نوز کې ریسپټرز لګېدلي دي. صحیح ده که نه، او هغه ریسپټرز چې کوم دي هغه ډایرکټلی د الفیکټري بلب سره چې کوم دی کنیکټ دي، کوم چې په برین کې دي په سنټرل نروس سیستم کې. نو کم چې مونږ د هوا کې چې کم فرض که د کم سیزونو سمیلې مختلف قسمه د هر یو سیز سمیلې لکه فار ایگزامپل د پرفیوم د مختلف قسمه د هر یو ډیفرنٹ سمیل دی، دغه شانتي خوراکونه دي د هغې ډیفرنٹ سمیل دی. نو اصل کې د دې نه آرډر پارټیکلز چې کوم دي هغه په دې هوا کې شامل شو. هغه آرډر پارټیکلز چې کوم دي هغه زمونږ دا الفیکټري نیوران سټیمولیټ کوي او زمونږ برین ته میسج ورکوي چې د دې کم قسم سمیل دی. دم زموږ سره چې کوم دی کیمو ریسپټر دی. دغه شانتي ټیسټ بډز که فرض کا تاسو د ژبې اگزامپل واخلئ، فرض که د ژبې خبره کوو، مونږ وایو دا د ژبې ټپ دی، دای بیک دی، صحیح ده که نه، دای سنټر دی او دای سایډ دی. صحیح ده که نه. نو چې کوم زموږ سره دا ټپ دی لکه په دې باندې چې کوم دی ټیسټ بډز لګېدلي د خوږې ذایقې دپاره، سایډ ته چې کوم دی د سور د تروې ذایقې دپاره، سنټر چې کوم دی هغه د سالټش ذایقې دپاره، او دغه شانتي بیک چې کوم دی هغه د بیټر ترخې ذایقې دپاره. نو ټیک ته په دې ژبه کې خو ټول په هر ځای کې موجود دي، خو مطلب دا ځایونه چې کوم دی په دې ځایونو کې دا ریسپټرز د دې ذایقې دپاره ډېر زیات دي. نو د دې ذایقې دپاره اصل کې زموږ سره پارټیکلز دي، کیمیکلز دي، چې هغه کله مونږ د نوڼی کله مسټیکیشن وکړو د هغې مونږ چې کوم دی په دې خوله کې داسې ویجو، نو دا چې کله وړو وړو ذرو ته کنورټ شي نو هغه وړې وړې ذرې په دې ټیسټ بډز کې انخلي او د هغې نه لاندې نیورانز لګېدلي، ریسپټرز لګېدلي، او هغه برین ته وایي چې دې کم قسم ذایقه ده. دغه شانتي زموږ سره آسمو ریسپټرز دي. د واټر بیلنس په باډي کې زموږ سره واټر بیلنس هم ساتلی کېږي کنه. لکه فرض که زموږ سره په بلډ کې د پلازما لیول کمیږي نو مونږ تږي کېږو، مونږ وایو چې مونږ نور اوبه وڅښلې. که فرض که زموږ سره د واټر لیول سیوا کېږي نو مونږ چې کوم دی فریکوینټ یورینیشن کوو. صحیح ده که نه، د یورین اماونټ سیوا کېږي. نو د واټر یو بیلنس دی، یو نارمل بیلنس دی چې هغه ساتلی کېږي. د هغې دپاره هم ریسپټرز لګېدلي چې هغه زموږ سره د واټر آسمو ریسپټرز دي د واټر ریګولیشن کې په باډي کې. دغه شانتي زموږ سره تھرډ نمبر باندې راځي ترمو ریسپټر. دا ټول مونږ په کیمو ریسپټر کې وایو. دغه شانتي ترمو ریسپټر دی ریسپټر فار هیټ انډر سکن. د سکن د لاندې ریسپټرز لګېدلي دي. هغه ریسپټرز په انوایرمنټ کې کله ګرم ابجکټ چې ستا د لاس سره ټچ شو یا بهر په انوایرمنټ کې هیټ دی یا نور په تا باندې لګي، د هغې نه هغه حرارت چې کوم دی هغه دی سینس کوي او هغه چې کوم دی سنټرل نروس سیسټم ته ورکوي چې بهر مطلب ګرمي ده، یخني ده یا داسې. صحیح ده که نه. دغه بیل ریسپټرز دي. دغه شانتي زموږ سره څلورم نمبر باندې راځي ناسیسپټرز. ناسیسپټرز ته پین ریسپټرز هم ویلې کېږي. دا زموږ سره د ټولو نه زیات دي. په باډي کې د ټولو نه زیات ناسیسپټرز دي. لکه دا ویلې کېږي چې تقریبا په یو سکویر سنټي میټر ایریا باندې 200 چې کوم دی پین ریسپټرز، او دا ډېر زیات ضروري دي. صحیح ده، مطلب هر قسم ریسپټر ضروري دی، خو پین ریسپټر بیا ډېر زیات ضروري دی. که فرض کله که ځینې خلک دا سوچي که فرض که زمونږ پین ریسپټر نه وی نو مونږ ته به تکلیف نه کېدو، نو دا خو به یو ښه خبره وه. دا به ښه خبره نه وه. بیا به زمونږ د جسم مختلف حصې ډیمیج کېدلې، خرابېدلې، به مونږ ته به احساس نه کېدو، مونږ به د هغې کیر نه کوو. صحیح ده. نو لایف چې کوم دی د هغې ډیوریشن به شارټ کېدو، مونږ وجود به زر زر خرابېدو. نو دا خو پین دی چې د هغې د وجې نه مونږ د خپل ځان خیال ساتو. صحیح ده که نه. نو پین ریسپټر ډېر ضروري دي او د ټولو نه زیات موسټ ابنډنټ چې کوم دی پین ریسپټر دی 200 پر سکویر سنټي میټر ایریا. په یو سکویر سنټي میټر ایریا کې زموږ سره 200 پین ریسپټرز موجود دي. ناسیسپټرز ورته ویل کېږي. لاست نمبر زموږ سره راځي پنځم نمبر میکانو ریسپټر. کوم چې میکانیکل ریسپټرز دي لکه فار ایگزامپل ټچ دپاره، مطلب تو مختلف سیزونه ټچ کې، دا سافټ دی، دا هارډ دی، دا چې کوم دی رف دی، دا سموت دی، د هغې هغه سنسیشن تا ته کېدل چې هغې ته مونږ میزنر کارپسلز وایو دغه ریسپټرز ته. خیر دا نوم که تاسو فرض کو سر نه یادوئ، خو تاسو سمپلی داسې ویلی شئ چې د ټچ دپاره ریسپټر دی. د ساوند دپاره سونو ریسپټر دی. اواز دی په دې هوا کې چې کوم دی دا وایبریشن کېږي، مطلب خلک خبرې کېږي د هوا داسې روباسي نو په دې هوا کې چې کوم دا پارټیکلز دی هغه وایبریټ کېږي او هغه زمونږ
ایر ته راځي او د هغې دپاره هلته سپیشلایز ریسپټرز لګېدلي دي چې هغه ریسپټرز چې کوم دی هغه وایبریشن سنس کوي او ستا دماغو ته ویلې کېږي چې یاره دا داسې قسم اواز دی او داسې قسمه انفارمیشن دی. صحیح ده. دغه شانتې زموږ سره د پریشر دپاره ریسپټرز دي، بیرو ریسپټر ورته ویلې کېږي. تاسو په فزیکس کې ویلي بیرومیټر مطلب د پریشر د میجر کولو لپاره کومه آله چې کوم دغه بیرومیټر دی. بیرو ریسپټر د پریشر دپاره چې کوم ریسپټر دی. لکه زه به ساده اگزامپل درکړم چې زمونږ په باډي کې بلډ پریشر ریګولیټ کېږي، نو کم چې د هارټ نه ایارټا وتی ده، غټ رګ چې وتی دی، نو هغه ایارټک ارک چې کوم دی دا کم چې داسې کوږ شوی د هغې د پاسه ریسپټرز لګېدلي دي چې هغه دا نوټ کوي چې د دې هارټ نه دا بلډ په کم پریشر سره راووتو. نو که فرض که پریشر سیوا کېږي نو دی چې کوم دی کمی او که فرض که کمیږي نو سیوا کوي او چې باډي ته څنګه ریکوایرډ نو هغه شانتي لیول باندې لکه برین ورته وایي چې یاره په دې لیول وساتو نو په هغې لیول باندې ساتي، خو ریسپټرز لګېدلي هغه نوټ کوي. که فرض که برین سیوا کول غواړي نو دغه ریسپټرز ورته وایي چې او وس سیوا شو. که فرض که بیا تا ته ضرورت نه او بیا کمول غواړي برین د هغې لیول کم کړي، فرض که تا ته وایي چې یاره ضرورت نشته دی، فایټ اور فلایټ کنډیشن نه دی، ریسټ اینډ ډایجسټ کنډیشن دی، نو بلډ پریشر چې کوم دی دا نارمل کا، نو دغه ریسپټر ورته وایي چې سیوا دی، نو دی بیا د هغې اګینسټ پیراسمپتیټک نروس سیسټم چې کوم دی هغه ډاون کوي، نو چې کله نارمل ته راولي دغه ریسپټرز ورته وایي چې وس پریشر نارمل شو. مختلف قسمه ریسپټرز دي په باډي کې موجود دي. دغه ریسپټر چې کوم دی دا په هایر کلاسز کې به تاسو ډسکس کوئ. په لسم کې صرف او صرف د 10th کلاس د لیول چې کوم دی زموږ سره سونو ریسپټر دی د ساوند لپاره، او دغه شانتي یو زموږ سره چې کوم دی فوټو ریسپټر دی د لایټ لپاره. دا دوه به مونږ انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې چې کوم دی ډسکس کوو. ټاپک نننی چې کوم دی هغه ختم شو. تھینک یو. الله حافظ.